أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې قرآن چې د مأدبة الله دا د الله تعالی دسترخوان دی او تاسو د دې دسترخوان نه چې څومره زیاته فایده اغستی شئ نو هغه ترې واخلئ. الفاظ د حدیث داسې دي ان هذا القرآن مأدبة الله، دا قرآن د الله دسترخوان دی. فاقبلوا مأدبته مستطعتم، څومره چې نوس کیږي د دې قرآن نه فایده والی. دا قرآن په حقیقت کې د حق د دعوت ریټن او لیکلی شوی سټیټمنټ بیان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سټیټمنټ چلتا پورتا تصویرو گویا کې یو لیکلی قرآن دی، یو چلتا پورتا عملی قرآن دی. عملی قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ته او په مصحف کې موجود قرآن د وحی ریکارډ دی. دا چې کله راغې او د دې تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې دا خو په حقیقت کې دسترخوان دی، نو انسانانو د دې ته چې کوم رد عمل ورکو نو یو هغه ګروپو چې هغوی وي موږ منو آمنا وصدقنا، او د دې خوش قسمت خلقو سرخیل او مشر او ابتدا چې چا کړې وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د دې خلقو صفات قرآن موږ ته بیان کړل چې که دا نه پیژنئ نو په دې وپیژنئ. نمبر 1 یؤمنون بالغیب، بغیبو به ایمان راوړي چې پیغمبر څه ویلي هغه ټیک دي. نمبر 2 یقیمون الصلاة، د مانځه به پابندي. نو چې کم سړی د مانځه پابندي نه کوي او اقامت الصلاة باقاعدګۍ سره مون نه کوي، هغه سړی په دې ټیسټ کې بیا فیل کیږي. ځکه ډومبنی مومنانه رد عمل چې د کومو خلقو د قرآن ته یا دعوت حق ته د هغوی دویمه نښه به دی چې هغوی به د هغوی دغه کوي، قرآن ته رد عمل کوي. نو هغوی مومنانه رد عمل دی. مومنانه رد عمل کې دی چې د ایمان نه پس په دویمه نښه دی چې ما ایمان راوړ، اوس مې ثابته کړه پریکټیکلی مونځ کوم. او د دې مونځ په باره کې بیا موږ ته په صورت نور کې وی چې فی بیوتن اوزنا، د هغه کورونه چې په هغې کې ان ترفع چې د هغې په باره کې اډر شوی دی، هغه کورونه به آبادوي چې هغې ته موږ جوماتونه وایو. گویا کې د ده په وجود کې قیمتي ځای چې دی هغه د زړه دی، د هغې اصلاح به دی په ایمان وکړي او هغه به د ایمان د نور نه ډک کړي. نو بیا په محله کې قیمتي ځای چې دی هغه جومات دی، نو بیا به هغه آباد کړی. نو هغې کې به بیا بالغدو والاصال، د سار په مانځه کې به هم موجودي او د ماسخوتن په مانځه کې به هم موجودي. او بیا کو فرض که دی میلې ته لاړ شي که د کرکټ میچ کوي او کو فرض کا دی چرته په تجارتي بزنس کې مصروفي، نو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، بله نښه به دی چې هر څومره غم او ښادي چې او هر څومره چې غټ فنکشن که جلسه یا که جلوسي خدای به مونځ نه قضا کوي. یوازې مونځ نه چې کله د مانځه نه واپس شي نو جیب ته به لاس کړي ومما رزقناهم ينفقون، زکات خو به ورکوي، خو بل دا چې د خلقو سره په ډیزاسټر کې امداد کوي. چرته چې د انفاق ځای راشي هلته به شاته کیږي نه. نو که هغه د اغوش پروګرامي، که هغه د یتیمانانو سرپرستی او که هغه د الخدمت په صورت کې د ډیزاسټر او د مبتلا په مصیبت کې د مبتلا خلقو ته امدادي، دا به کوي. نو دا سړی چې دی د دې دعوت ته دا رد عمل مومنانه دی. او بل غټ صفت پیدای چې ومما رزقناهم ينفقون، نفس هغه به ایمان براوړي بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
مخکنی کتابونه مني او رستنی مني پای کې فرق نه کوي خدا صرف وایي چې مخکنی کتابونه په اصلي شکل کې موجود نه دي نو د عمل د پاره د قرآن استعمال بکوي او آخري خبره ده چې وبالآخرة هم یوقنون هر وخت به سره غمي چې ورځ به زه الله ته مخامخ کېږم نو دا سړی چې دا کارونه وکړي دا ذاتي اصلاح وشوه نو د خدای دین به بیا په دنیا کې غالبولو د پاره کوشش کوي او د خدای دین په غالبولو د پاره چې د کوشش کوي دی به وي چې یاره فیصلې به د الله په قانون کیږي نو دا یو بل شپږم شرط دی د شریعت مطابق فیصلو د پاره الله وی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم نو ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون دی بیا د الله کتاب ته خپل فیصلو وړو ته تیاری او بیا به دی ګټو کی او بیا دا چې دا د الله د کتاب فیصله نافذ کول بغیر د جماعت نه کیږي نو د دې به یو جماعتي نظمی او جماعتي نظم د پاره بدای چې دی به د خپل امیر اطاعت کوي دیو جن حضرت عمر سے ورته وی لا اسلام الا بالجماعه ولا لا جماعه الا بالطاعه اسلام به الرا نافذ کیږي چې ستا جماعتي زندگی او جماعتي زندگی به الو کامیابی چې ته د خپل امیر حکم منې نو کله چې د امیر سره په اجتماعي تور لاړ شي نو الله ته هدایت وکړو اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه کله چې اجتماعي کاری نو د امیر صاحب د اجازت نه بغیر به دا غیزه نه ډډې تکیږي نه بانې شانې به نه جوړي نو درې قسمه خلق په دې کې په جماعت کې یو هغه چې د اجتماعي کار د پاره ځان وقف کی انفرادي قرباني ورکی دا د ټاپ خلق ته دویم خلق دی چې هغه عذر پیش کی او دا غي عذر کې دی چې جنونی کې دی جنون نه خو کو جنون عذري او امیر سے بول اجازت ورکی نو الله خپل رسول ته وی واستغفر لهم الله تا کول اجازت ورکو خو بیا هم د دې د پاره استغفار غواړه ځکه چې دی سټانډرډ معامله او معیاري رویه شو نکړه دا رویه د دې چې په اجتماعي کار کې دی پټیږي نه خو دی وی چې زمونږ په کور کې وړو کې نه جوړه ده د اجتماعي کار نه ډډې تکیږي نو دا د معیار نه یو کمزور خبره ده نو معافي ولا غواړه او هغه کسان یتسللون منکم لوازا چې هغه به اجازه ته یو ځای نه خوځيږي او هغه اجازت نالي او یو بل ته ګوري چې د امیر صاحب خو راته فکر نه ده خو د اجتماعي کار نه پټ شي نو تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم دی به الله په فتنه کې اخته کی دی خو د اجتماعي کار نه پټ شو خو کورونا او په الله راولي د اجتماعي کار نه پټ شو الله به ظالم حکومت مسلط کی د اجتماعي کار نه پټ شو خو الله به د پولیسو په لاس واړي الله به په نشو تماشو باندې اخته کی الله به ولا بچي په آی سره واړي نو چې ردین یریږي نو مطلب دا شو چې ها خلق چې داغوی مؤمنانه رویه ده داغوی خو به مونځ کوي د خپل جیب نه به خرچه کوي هغوی به په آخرت باندې کلک یقیني هغوی به په کتابونو کې فرق نه کوي هغوی به د الله د دین ته سرنډري او په هغوی به خپلې فیصلې کوي او د الله د دین د نافذ کول دپاره به جماعتي زندگی تیروي او په جماعتي زندګۍ کې به بیا د داسې رکني چې د خپل امیر خلاف ورزي به نه کوي او د اجتماعي کارونو دپاره به مسلسل دغه سره موجودي اکه سکار پیښ شو اجازت بالي اکو بی اجازت لاړ نو بیا به یا د فتنه کې اخته کیږي او یا به عذاب علیم ته ټینګ شي نو دا د هغه خلقو د پاره هدایت دی په قران کې څوک چې در قرآن پیغام تا یا د حق پیغام تا مومنانه رد عمل کوي بل ها کسان دي چې هغوی متعصبانه یا معاندانه رد عمل دی معاندانه رد عمل دا چې منم نه ته په ما ومنه که حق ته نومې نه منم که ناحق ته نومې نه منم د سټ ته غاړې او میلال کې نه منم د دې سرغنه چې و ابو لهب د دې سرغنه ابو جهل او بدقسمتۍ نه اوس هم دغه خلق په دې زمانه کې موجود دی چې هغه که د ټرمپ په صورت کې دی که نتنیاهو په صورت کې دی او که د مودي په صورت کې دی که د هغو د ملګرو په صورت کې دی دا کسان چې دې باره کې الله فیصله کړې ده چې ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا پرېږدوه دی ایمان نه راوړي دی عناد اغوستي دي خو یو درېیمه رویه چې د هغې ته وایي منافقانه رویه دا منافقانه رویه نسبتا خطرناک هم ده دا وسیع هم ده د دیو جن قرآن دې له ډېر ځای ورکړی دی او زما ستا د پوه کول دپاره چې چېرته کې ته په دې کې رانه شې
نو احتیاط پکې د دې تعداد زیات دومره دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه کې منافقان موجود دي او کله چې حضرت جنگ احد لذي نو 1000 کسان فوجیان چې وسره دي نو 300 پکې منافقان خیږي ناغي په عین موقع باندې د عبد الله ابن ابي په ملګرتیا کې دا غي نه جدا کیږي ته سوچو کا چې د رسول الله په فوج کې هر دریم سړی منافق کیږي نو چې زما ستا په فوج زما ستا جماعت زما ستا په پارټۍ کې به څومره منافقانی خو د دې نه زی وجنه قیمتي خلق د دې نه یریږي چې چرته زه منافق نه یم او حضرت عمر صاحب د دې غټ مثال دی چې هر وخت به سره غمو چې خدای زه چرته منافق نه یم حالانکه د حضرت عمر شخصیت په اسلام کې داسې دی لکه په آسمان باندې ځلیدونکې ستوری او یورپ ټایپ کنټریز چې کله خبره کوي نو وی آر فالوینګ عمریان لاز موږ د حضرت عمر لاس فالو کوو خو هغه حضرت عمر کې دومره تواضع ده چې هغه بیا هم یریږي نو هغه صحابي چې هغه ته د منافقانو لیست رسول الله ښوولی و نو هغه نه پټ پټ تپوس کوي چې ما ته صرف دا ووایه چې کم کسان لیست تا ته ښوولی چې دا منافقان دی پای کې عمر خو نه و دې نه پته لګي چې یو سړی څومره نیکي نو دومره به هغه یریږي چې زه چېرته منافق نه یم او کله چې دا روایت موږ ته مخې له راغی چې وما آمنه الا منافق وما اخافه الا مؤمن څوک چې یریږي چې زه منافق نه یم دا مؤمن دی او څوک چې نه یریږي چې زه منافق یم بلکې هر وخت ورسره سوچي چې یاره زه خو نه یم منافق زه خو یم زما په شان ایمان د چا دی دا منافق دی نو د دې وجې نه موږ سره یاره پیدا شوه چې هر وخت موږ ځان جج کوو هر وخت خپل اسسمنټ کوو چې هسې نه چې هغه منافق چېرته زه یم نو موږ هغه دسترخوان راواغست کوم چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په روایت کې و چې دا قرآن مأدبة دا د الله مادبت الله دی دا د الله دغه دی دسترخوان دی فقبلو دا قبول کوي نو موږ په دې کې د منافقانو کردار قتل او بیا هم په ځان را موږ چونکې کوشش دی چې په بل کې وګورو نه په بل کې به یې نه ګورو په ځان کې به یې ګورو هسې نه چې زه منافق یم منافقت نه یریدل ځکه پکار دی یو خو دا ډیري هر ځای دا شته چې د رسول الله په فوج کې په زرو کې 300 کسانو چې زما ستا سره به سوری دویم غټه خطره پکې دا ده چې د دې منافقانو یو څلور نقصانونه دي او هغه ډیر زیات خطرناک دي یو نقصان دا دی چې دا منافق چې دی فی الدرک الاسفل من النار د دې نتیجه خو ډیره خرابه شوه که نه دی به د جهنم په لاندې ځای کې بل ولهم عذاب علیم بما کانوا یکسبون خدای وایي زه به وله دردونکی عذاب ورکم او دریم وی خسرت دنیا والآخره په دنیا کې هم په شرمونو و شرمید او په آخرت کې هم په شرمونو شرمیږي او څلورم د نیک اعمال الله ته نه دي قبول یو ځای وی کسراب بقیعة یحسبه ظمآن ماء د منافق به اعمال داسې دي دی ګوره هسپتال رغی دی یتیم خانه رغی دی روډونه رغی خو خدای ته قبول نه دي ومې پیسې لګي کړیږي وی د دې مثال داسې دی چې لکه سراب دورای چې شګوګلی او دورای ورته تږې ګوري چې دا اوبه دي چې ورنږدې شي نو اوبه نه وي ادې د تندې نه هلته مړ شي نو فوجد الله عنده فوفاه حسابا خدای ورته خپل حساب ټول وښیي نو د دې وجې نه دته خطره ده اوس چې د دې به ویږي نه زما دا کارونه به زما په خیر راشي او هلته به الله وایي چې نه په دې کې تا ته هیڅ نه میلاویږي وی دا ولې وی دا ځکه وی یو ځای کې وی الله کرماد اشتدت به الریح د اعمال په شان د ایرو دی او ایره چې دا هغه فی یوم عاصف سیلې ته نه ټینګېږي چې د قیامت سیلې راشي د اعمال د چې څه کړي دي ګوره د لار پخه کړې وه د یتیم خانه جوړه کړې وه د اسپتال جوړ کړی د مدرسې له چنده ورکړې وه د جومات کې خرچه کړې وه دا ټول کارونه د تر دې اجر بالکل نه میلاویږي کرمادن د دې مثال دا غیرې دی چې په هغې باندې د قیامت سیلې راشي دا ټینګېږي نه وی ښه وی بل ځای ورته الله وایي چې الله تعالی وایي وقدمنا الی ما عملو دی چې څه کړي موږ به ورته ورمخکې شو فجعلناه حباء منصورا موږ به یې وله دوړه کړو د دې دا مطلب شو چې دا ټول اعمال د دې غریب ضایع شي دا خو ډېر خطرناک صورتحال دی وی دا ځکه چې د منافق یو څو صفتونه دي یو څو بیسک مرض دی هغه چې لاول وپېژنې بیا به تا ته پته ولګي چې دا څومره خطرناک دی دا ولې دی به یک وخت الله او د غیر الله سره د تعلقي
د در دې سره هیڅ کار نه چې حق څه ته وایي باطل څه ته وایي د ټول کار صرف د خپل ذاتی غرض د پاره نو که د غرض په اسلام کې پوره کیږي نو د اسلام سره ځي خو که کله د ذاتی غرض او د اسلام جنگ راشي نو د ذاتی غرض والی او اسلام پریدي نو د زندګۍ مقصد صرف ذاتی مفاد دی د یار دنیا عزت غواړي یا په وټونو کې ووټ غواړي چې دته ووټ میلاو شي مشري میلاو شي یا دته دولت ډیر میلاو شي یا د شهرت وشي نو دې چونکه په دې پسې لګېدلی دی الله ته کوم اعمال قبول دي الله ته وی ګوره پتا کی روح دے جس کی روح اللہ کی سمندر میں نہائی ہوئی ہو د چا روح چې د الله در معرفت په سمندر کې لامبو وخلی اور جس کا دل اللہ کے محبت میں تڑپتا ہو د کم سړي زړه چې د الله په مینه کې پلپټیشن کوي په الله مینی نمبر 3 جس کے آنکھیں اللہ کی خوف سے آنسو بہاتی ہو د چا سترګې چې د الله د یری نه توخې بهیږي د هغو اعمال قبول دي چونکې د پسترګو کې د الله د یری نه وخه نشته د په روح کې د الله د معرفت هغه غسل نشته او د پزړه کې د الله محبت نشته نو د عملونه اوپره دي او اوپره عملونه الله نه قبلوي الله وایي چې زه حقیقي عمل قبلوم او حقیقي عمل د پاره په خدای پاک باندې ایمان د رسول الله طریقه او د نیت اخلاص ډیر ضروری دی نو چونکې دا کارونه دا خلق ډیر زیات په هر وخت کې دی او معاملې خطرناکه ده دی وجه نه موږ قرآن ځای په ځای ګورو چې په دې کې کمې نښې دي هسې نه چې هغه نښې په موږ کې ړومبنۍ نښه چې ردي په باره کې قرآن ویلی هغه دا ده یخادعون الله دی د خدای سره د ټګۍ معامله کوي اوس موږ ځان ته ګورو چې موږ د ټګۍ معامله کوو که نه کوو کم خلق چې مانځه له لږ ټایم ورکوي او اجرې له ډېر ټایم ورکوي دا ټګي ده که نه ده کم سړی چې جومات ته لیټ راځي او د ټولو نه مخکې وځي دا ټګي ده که نه ده کم سړی چې په عشر کې خپلې دانې خرابې دانې په عشر کې ورکوي ښې دانې خپلې خمبې له راوړي دا ټګي ده او که نه ده او کم سړی چې د الله دین تر هغې وخته پورې مني تر څو پورې پکې چې د فایدی او چې کله د نقصان بیا یې نه مني دا ټګي ده که نه ده لکه که دی مامای نو دی خپل خورهیله برخه نه ورکوي په دغه وخت کې دی د شریعت میراث قانون نه مني خو که دی خورهیي نو دی د ماما نه بیا د شریعت مطابق خپله برخه غواړي نو دا ټګي ده که نه ده د دې ټګانو صفت الله په دې انداز کې کړی یخادعون الله وهو یخادعهم دی د خدای سره ټګۍ معامله کوي خو د مثال دغه سټوډنټ دی چې په کلاس کې ناست دی او سبق نه وایي او استاد سره ټګي کوي نو دی خو د ځان سره ټګي کوي ځکه په امتحان کې او بیا پاس نشي او د دې وجې نه الله وایي چې دا دومره خود غرضه دي چې وان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین که چېرې د دې په میراث کې حق میلاویږي نو په منډه راځي مال حق راکه او حکومت ته وایي چې دا زما ماما دی او زما د مور د سره یې سوه خو که فرض کا دی په خپله مامای او بیا د خورهیي نه او هغه د نه یې څه غواړي بیا یې نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم یسخطون که ته وله څه ورکې خوشحالی د دې وجه نه که نوکري راشي او ته یې وله ورکې په دې پاټو کې دا مسله ډېری نو دا سړی ستا ملګری دی خو که علاغه درې نوکرۍ دی له ورکړي څلورمه بل چا له ورکې جدې جنډه بل خواخیږي دا د منافقت نښه ده چونکې قرآن موږ ته ښوولی دی چې کم سړی انتهایي خود غرضی کم سړی په نفع کې ستا سره او کم سړی په تاوان کې ستا سره نه ملګری کیږي د حق دپاره د دې دا مطلب شي چې دا سړی منافق دی دا په دې کې نښه ده که په تا کې او که په ما کې او که په بل کې وایي که چېرې تا ته میلاویږي خو خوشحاله او که بل ته میلاویږي نو بیا خفه دا د منافقت نښه ده نو کوشش به کوې چې دا نښه په تا کې نه کوي نو د الله نه معافي غواړه او بیا یو بل صفت د دې خلقو دی چې وإذا قیل لهم آمنوا کما آمن السفهاء قالوا انؤمن کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء دې ته دا نور خلق بیوقوفه ښکاري دا ورته میلیټنټ ښکاري دا ورته فینیټک ښکاري دا ورته لیوني ښکاري چې څوک ورته ووایي چې د الله د دین دپاره محنت دا نور خلق کوي ته هم زموږ ملګری شه که نه مړه وایي دا لیوني دي موږ ته خو چې کله یو روپۍ میلاویږي موږ ته خو چې کله یو پیاله چای میلاویږي موږ ته خو چې کله د ګډ غوښه میلاویږي موږ هغه کار کوو چې فایده پکې نه وي که نه موږ هغه کار نه کوو دا لیوني دي نو د بل غټ صفت په دی چې دی به دغو ته
د خو خلقو ته لیونی وي. او یو بل صفت بردای چې د روسیانو ته بوي چې ستا ملګری خو چې کله روس واپس شي او طالبان په فتح ومومي نو بیا به د روس نه واپس شي. چې کله امریکای ناټو افواج راشي بیا به د هغو ملګری. نو کله چې امریکا لاړه شي نو بیا به د طالب ملګری. د دې وجه نه وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، د ایمان والا سره چې وځي شي موږ ستاسو ملګری یو. وإذا خلوا إلى شیاطینهم، کله چې شیطانانو سره وځي شي قالوا انا معکم. د دې وجه نه که دا نښه پتا کیي چې د هرې ډلې ملګری نو که د هر چا حکومت نو ته پکې یې، نو ته خپله جنډه په هغه هر وخت کې لګې. نو چې کله تا جنډه کوزې نه بلکې د حکومت سره کوې موږ یې څه کوو چې څومره خلق دی موږ خو خپل خیر غواړو. نو چې ګورې نو یو ورځ د زیړه جنډۍ، بله ورځ د سره جنډۍ، بله ورځ د شنه کړي او بله ورځ د پړنګۍ. ځکه چې ستا کار د دې سره د هېڅ کار نشته چې شریعت ته او قرآن ته څه فایده میلاویږي، خو ستا ټول کار د دې سره دی چې تا ته فایده پسه کې ده. نو د دې وجې نه ته د هر چا ملګری. نو چې کله تا ورته ووایي وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، دا بله نښه ده چې کوم سړی په هره ډله کې چلیږي هغه سړی چې دی دا د منافق نښه ده. نو په ځان کې ګوره که ته د ورځې روزانه جنډه بدلې د دې دا مطلب دی چې ته دورنګی او دا د منافق نښه ده پتا کې. هسې نه چې هغه درې څلور سخت خطرناک نتایج چې دي، یو دا چې ستا نیک عمل نه قبلیږي، دویم دا چې ستا لپاره په جهنم کې لاندې حصه ده، دریم دا چې دنیا او آخرت به دې برباد شي، او څلورم دا چې دې خلقو له عذاب علیم دی. نو دې ته بیا تیارې نو بیا یو بله خبره کوي چې کله کله دا خلق چې دی په دې خلقو کې یو بل صفت دی چې د دې ټول سوچ دیتی چې یاره خبرې بادي انتهایی خوږی کوي دپاره د دې خبرې چې د هر چا سره د دې تعلق ښیي. نو د هر چا سره تعلق خو دپاره خبرې خوږی کوي. او بله دی چې څوک ورسره میلاو شي نو د ده خو د هغې د حق او د باطل سره څه کار نه د کفر او د اسلام سره څه کاري، د ځان د غرض سره څه کاري. نو دی خو خوري، نو دی وی مالا پی پکار دی. نو دا پی که د خري او که د سپی نو دی اخون دی، نو دی پی غواړي. د دې وجې نه دا خلق چې دی دی هر وخت ساربوي. نو قرآن د هغو د سوربوالي ذکر کوي. نو وی وإذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، نو که ته ورته وګورې نو غټ غټي وجود یې ښه ښکلی، ځکه دی حرام او د حلالو څه کار خو د نشته. دی په هر حکومت کې خوله وخي، نو دی هر فنډ قبضه کوي. نو د به او بل دا چې خبرې دی سړي ته ګوري چې دی په څه خوشحالیږي، په دې نه چې دا د خدای په څه خوشحالیږي، دی دې ته ګوري چې دی په څه خوشحالیږي. نو وإن یقولوا تسمع لقولهم، وینا هم داسې کوي نو خبرې هم خوږي. نو که نه پیژنې نو په دې وپیژنه چې هر چا ته خوږې خبرې کوي. بله نښه دی چې دی په هیڅ قیمت باندې د الله د شریعت د قانون مطابق فیصلې ته تیار نه وي. دا پکې غټه نښه. که ته ورته وایې چې مونږه د الله د قانون فیصله کوو، یاره وایي زه به یې پکې ګټم، که دی پکې ګټي وایي او ټیک ته، که دی پکې نه ګټي نو بیا وایي یاره بیا د رواج ښه دی، که په رواج کې نه ګټي وایي د انګریز قانون ښه دی. ځکه د د څه شي سره کمیټمنټ او اخلاص نشته، د ټول اخلاص د خپل ذاتي مفاد سره دی. دې وجې نه الله وایي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دی فیصله طاغوت لوړي. ورته څه وایي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. د الله فیصلې ته دغه نه سمې نه او دی په شریعت فیصله بالکل نه کوي، حالانکې ردی له پکار دی چې دی خپلې فیصلې په شریعت کولی. یو بل صفت د دې خلقو دی دا په ځان کې ګورو چې په خپل هم شوماني او بل هم سخاوت ته نه پرېږدي. نو کله چې بل سړی د الله په لار کې لکه کچڼي له وظیفه څوک ورکوي، که مدرسې له ځمکه ورکوي، که جومات له ځای ورکوي، په ده نه لګي. نو دې څه وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. دې خلقو له تاسو ډوډۍ مه ورکوئ، دی به وتښتي. دا خلق راته تاسو سار بکړو. دا د منافقانو هغه الفاظ دي کوم چې عبدالله ابن ابی ویلی اوس هم دغه ملګري وایي. که ما ته دا خبره کو چې جومات له چنده مه ورکوه، که ما ته دا خبره کو چې مدرسې له ځمکه مه ورکوه، که ما ته دا خبره کو چې مجاهدینو له د اسلحې دپاره چنده مه ورکوه، نو د دې دا مطلب دی چې موږ هم هغه خبره کوو کومه خبره چې عبدالله ابن ابی په خپله موقع کړې وه. او یو بله ټګي د دې دی چې دې کم کار کوي پای کې ذاتي مقصد کوي.
په هغې کې دې ته ګوري چې ما ته به پکې څه فایده کېږي نه الله د هغې بیان کوي ومن الناس من یعبد الله علی حرف ان اصابه خیر اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. دې خلقو کې غټ صفت دی چې دی وایي زه سره سیروزې لزمه خو که فرض که زما دکان پې ښه چلیږي نو بیا به ځم. مطلب دا شو که دی ستا سره جهاد له لاړ شي او په کور کې زوی وشي نو خوشحاله شي ویره برکتي سفر زوی مې وشو. که دی هجرت ستا سره کوي او وښی لنګه شي او میخی کټی راوړي نو وایي دا خو ښه دي. نو دی وجه نه یو حدیث دی چې که دی د دې څاروی بچی راوړي او د دې الګ بچی وشي نو دی وایي هذا دین صالح دا ښه دین دی. او که فرض که دته لږ ډېر تکلیف وشي نو په سر یې دړ راشي یا په ملک وګرځي یا په کور کې وړوکی رارتاو شي نو وایي هذا دین سو دا خراب دین دی. نو دا خلق دام د منافقت یو نښه ده. دا نښې به په ځان کې ګورو که دا په موږ کې یي نو موږ به د دې علاج کوو او که دا په موږ کې نه نو موږ به د دې دپاره پریکاشنري مژر استعمالو چېرته موږ په دې کې نشو ځکه نتیجه ډېره خطرناکه ده او دا خلق ډېر زیات دی. او کم خلق چې د منافقت نه ډېر یریږي دا ډېر نیکان خلق دی لکه حضرت عمر صاحب ته چې یریدو. د دې وجې نه وایي که ته خپل حفاظت کول غواړې د منافقت نه ځان بچ کې نو پریونټیو مژر کیر چې ورته وایي کیر کی ورنه کیر هغه وکوي. هغه څه دي؟ هغه دا ده یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. د خدای د ذکر نه مه غافله کېږه. د خدای د ذکر نه د خدای د یاد نه به کله غافله یا به د بچي غافله کوي یا به د کاروبار غافله کوي. ستا پیسې ستا کاروبار او ستا بچي هغه ډیمانډ کوي چې موږ له دومره ګاډی پکار دی ته د هغې دپاره منافقت شروع کړې د خپلو بچو د رضا کول دپاره داسې مه کوه. نو چې الله تا ته هر وخت یادي وایي د الله ذکر کوه. استحضار الله فی القلب چې په هر غم کې په هر خاده کې تا ته الله یادي. او بیا ادعیات معصوره چې په هر وخت کې ته د الله د ذکر هغه کلمې وای. که ته په پوړو کې خیږي الله اکبر وای. که ته کوزیږي نو سبحان الله وای. ایون که ته بیت الخلا ته ځې نو هم د الله ذکر کې او که بیت الله ته ځې نو هم د الله ذکر کې. اعوذ بالله من الخبث والخبائث دلته کې دا ذکر دی الته کې هغه ذکر دی. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. ان د الله ذکر د بیت الخلا نه والا تر بیت الله پورې ته کې چې کله هر وخت ذکر کې نو تا ته به یو فایده دی چې تا به خدای پاک د نفاق نه بچ کی. خو کو راغلی د باندې نو بیا به څه کې علاج بضد بکې انټي بایوټیک. کم جراثیم چې راغلی جراثیم د څه د وجه راغلی ځکه ته په مال ډېر مین وې ته په عهده ډېر مین وې ته په ذاتي عزت ډېر مین وې د دې وجې نه د قرآن د دسترخوان نه محرومه شوې ستا رد عمل منافقانه شو. نو یو کار وکړه او هغه دا وکړه وانفقوا فی سبیل الله انفاق وکړه. خو د منافقت علاج څه دی؟ انفاق. نفاق علاج څه دی؟ الف تی مخکې که انفاق صدقې ډېرې ورکوه. چې کله ته صدقې ډېرې ورکې ته سخاوت مظاهره کې نو هغه مال چې ته په منافقت مجبوره کړی وي هغه منافقت چې ته د الله په لار کې خالص د الله د رضا دپاره لګول شروع کې نو د نفاق مرض به درنه وځي. دا ردي علاج دی. څنګه چې موږ وایو د یخنۍ دپاره پیرسټمول او پیناډال ګولۍ وخوره او موږ وایو چې نه انټي بایوټیک ورسره وخوره. دغه رنګې که په تا کې د منافقت مرض راغلی نو د دې انټي بایوټیک چې دی هغه انفاق دی. ځکه الله په خپل کلام کې وایي په صورت منافقون کې وانفقوا مما من قبل ان یاتی احدکم الموت. انفاق کوا مرګ را روان دی. ګوره او په کورونا کې خوړو د مرګ پته لګي نه چې زی وی اکسیجن نه پس وینټیلیټر نه پس وی ایکسپایر شو. نو مخکې خرچه وکړه ان تقولا چاسې نه چې ته بیا خدای پاک ته وایې چې یا زما ربه ما واپس کې فاصدق واکم من الصالحین بیا به صدقې وکړم. نو هغه به تا ته چې ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خدای پاک اوس واپس کول نه کوي. نو د دې نه مخکې ما تعالی پکار دی چې مونږ موقع میلاو شي او انفاق وکړو. نو خلاصه دا شوه چې د قرآن په تعلیم باندې د رد عمل درې قسمه خلق دی. یو مؤمنانه دی چې په هغې کې هغه صفتونه او دویم نمبر معاندانه دی چې هغې وي موږ نه منو په هېڅ قیمت نه منو ابولهب ګروپو. او دریم منافقانه دی چې پای کې اکثر خلق شامل دی او په هغو کې دا صفات دي
او د هغې غټ نقصان به دی چې نیک اعمال نه قبلیږي په جهنم کې به ټول نه لاندې درجې او د هغې دپاره عذاب علیم دی او دنیا او آخرت دواړه برباد شو. د دې نه د ځان بچ کول دپاره راځئ چې ځان وپېژنو، هسې نه چې موږ منافقان یو. که د نفاق څه اثر را پکې راځئ چې انفاق شروع کړو چې الله زموږ نه دا مرض لرې کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.